د دارالعلوم دیوبند محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمه الله په خپل کتاب خطبات حکیم الاسلام کې د امام ابو داود سجستانی رحمه الله یو واقعا ذکر کړی دا. امام ابو داود رحمه الله ډېر لوی محدث تیر شوی دی. ابو داود شریف دی کتاب دی په مدارسو کې پڑھاویږي. د په واقعاتو کې راځي چې ورځ د سمندر په غاړه باندې ولاړو او په ډېره فاصله کې یو غټ جهاز په سمندر کې ولاړو. په هغې کې یو کس پرنجي وکړو او په زور یې وویل چې الحمدلله. چونکې زموږ د شریعت دا مسله ده چې څوک پرنجي وکړي نو هغه له پکار چې الحمدلله ووایي، او چې څوک یې اوري مجلس هم یې ووي نو هغه به یرحمک الله وي. د هغه سړي اواز چونکې ډېر تیز و، فاصله ډېره وه خو اواز هم تیز و، نو ځکه امام ابو داود رحمه الله د هغه اواز واورېد او د ده اواز خو دومره تیز نو چې دی یرحمک الله ووایي او هغه یې واوري، بلکې په ده باندې یرحمک الله ویل لازم هم، نو ځکه مجلس جدا جدا و، مجلس هم یو نو. خو چونکې ده سره د نیکۍ ګټلو ډېر زیات حرص و نو په 3 درهمه یې ځان له یو وله کښتۍ ونیوه، په هغې کې کېناسته. چې کله هغه غټ جهاز ته ورغی نو هغه سړي ته د پرنجي جواب ورکړ یرحمک الله ورته ووایي. مورخین لیکي چې کله د یرحمک الله ووایي نو یو غیبي آواز یې واورېده: ای ابو داوده تا ته دې مبارک وي، تا نن د ځان دپاره جنت په 3 درهمه باندې واغشت. عزتمندو امام ابو داود رحمه الله چې د احادیث لوی کتاب ابو داود شریف لیکلی نو به هم څه ډېرې نیکۍ کړي وي، د هغې ټولو اجر به الله ورکوي. لیکن الله رب العزت دومره قدردان ذات دی چې د امام ابو داود رحمه الله دغه وړه نیکي دا یې هم ضایع نه کړه، بلکې د عمدې نیکۍ په عوض کې ورته جنت ورکړه.